السلام علیکم ګرانو کتونکو راځو نن په زیارت کې د واټر پلانټ وخواته چې دلته تقریبا له ډېرو کلو څخه بالکل په کنډرات کې بدل شوی دی. پر دې باندې اوس هم چوکیدار شته، د دې اوس هم خلک پر دې باندې اوس هم تنخواه اخلي. نو کم از کم تاسو خپله به وګورئ چې دا واټر پلانټ جوړ شوی دی د صحت د صفا اوبو دپاره. نو دلته که موږ ورته وګورو چې په دې باندې موږ نه پوهېږو چې آیا دا عوام کمزوری دی که ډپارټمنټ صرف دا یو نمونه یو عجوبه جوړه کړې وه. نو ته ورته وګورئ چې کم از کم دا یو د واټر پلانټ دغه یو کوم ګیزر چې دی په دې کې دا کوم ټانکۍ چې ده چې په دې کې اوبه جوړېږي، په دې کې اوبه یې ښکېږي، کم از کم دا څو قیمت لري؟ دا یوه دانه نه ده، دا ټیم دا 2 دانې پرتې دي. تاسې وینئ چې په دې کې دا ګور 2 دانې پرتې دي او په دې دغه فریم چې دا یو فریم جوړ شوی دی کم از کم دغه یو فریم 60-70 هزار روپۍ قیمت لري. بیا زه تاسې ته ښکاره کوم چې کوم دغه یو ټینکۍ چې کومه جوړه ده دا ټانکۍ ته وګورئ، دا ټانکۍ کم از کم په 10 کسانو باندې له مځکې نه پورته کېږي. په دې کې دا کچرې پرتې دي، د دې دا کړکۍ، د دې د چت د حالات، دا دیوالونه تاسو وینئ چې بالکل داسې معلومیږي لکه په دې کې چې 40-50 کاله یو څوک هم نه وي راغلي. حکومت جوړ کړی دی د عوام د سهولت دپاره دا ښایسته ځای، ښه ټایرن کې لګېدلي دي، ښه سلنډران کې لګېدلي دي، ښه د اوبو دپاره سیسټم لګېدلی دی. نو پر دې باندې اوس هم تنخواه اخیستل کېږي. عوام ته د دې قدر نشته که څه مسله ده. بیا راځو له دې خوا چې کوم دغه دپاره دا د نلکو د اوبو سیسټم جوړ کړی دی، دغه وی آی پي ځای ګوره اوس بالکل منهدمه دی، ختم دی، خراب دی. او د هغه تره راځو تاسې وینئ بیا ځو هلته چې کوم دا خو اوس ټیک دی چې نړېدلی دی، خراب دی، فلټر یې هم خراب دی. کم از کم له 4 کالو څخه دې له اوبه نه دي راغلي او نه د دې پوچ ګچ کېږي. پر دغه لار باندې دا مین روډ شاوخوا مین روډ تر شوی دی، تاسو ګورئ چې اوس هم پر باندې ټریفک روان دی مین روډ باندې. پر دې لار باندې افسران ترجي، یو څوک هم ودې ته ګوته نه نیسي چې باید دا ولې دلته خراب شوی دی. نو بیا ځو له هاخوا یو بل نوی فلټر جوړ شوی دی، کم از کم له 3 کاله 4 کاله څخه په هغه کې هم ښه ښایسته وی آی پي جوړ کړی دی، په هغه کې هم اوبه نشته، پر هغه باندې هم تنخواه اخیستل کېږي. ډپارټمنټ د دې یو پوچ ګچ نه کوي چې ولې. نو که چیرې زه په دې کې غلط یم بیا ته ما ته کمنټ وکړئ، یا خو دا ګورمنټ دا په حاله کې یا خو دا فلټران ونړوي. نو په دغه کم از کم د دا یو سلنډر، دا یو کوم سلنډر چې دلته پروت دی د اوبو دپاره، دا کم از کم دغه یوه ټینکۍ تر 1,00,000 روپۍ بالای قیمت لري. نو زه له حکومته دا خواست کوم چې زر تر زره دا په حاله کې او د دا ولس د دا محلې دپاره دا شاوخوا چې کوم کورونه دي 500-600 یا 1000 کوره دي، د دې دپاره دا د اوبو بندوبست وکړي. نور مو وخت نه اخلم، ښه ژوند مو غواړم. راځئ هغه بل نوي فلټر لا چې هغه هم کم از کم له 2 کاله یا 3 کالو څخه بند دی. نو ستاسو توجه غواړم، راځئ چې اوس هغه له ولاړ شو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن زه تاسې وړم په زیارت کې داسې ځای له چې پر هغه باندې اوس هم تنخواه اخیستل کېږي. تقریبا له 3-4 کالو څخه په دې کې یو سړی ما نه دی لیدلی او نه د ډپارټمنټ والا د دې پوچھتاچ کوي. او دا د زیارت په مین بازار کې واټر پلانټ چې جوړ شوی دی، تیار شوی دی. فقط میاشت یا روغه نیمه میاشت یا 2 میاشتې به انشاءالله دا شروع شوی دا واټر پلانټ. راځئ ته یې لږ ښکاره کړم چې دا نوی پلانټ دی، دا جوړ شوی دی د عوام د سهولت دپاره. لیکن یو څوک هم د دې پوچ ګچ نه کوي او نه یو ولس د دې خلاف غږ پورته کوي چې آیا دا څه له بند دی. دا ګورئ دا شاوخوا دا یې بورډ لګېدلی دی، دا د عوام دپاره واټر پلانټ دی او په دې کې ښې ښایسته نلکې هم لګولګي دي. دا ستاسو ګورئ دا نلکې لګېدلي دي، د دې صفایي نشته،
دې له پخه تاله لګېدلې ده ډپټي والا به شاید کېدی شي ورازي لیکن په دې کې د برمې غسې کوم لاین دی هغه بالکل کاټ دی تقریبا د 3-4 کالو څخه دغه د برمې لاین بند دی نو موږ له حکومت بلوچستان څخه باید د زیارت له افسرانو څخه ډسټرک افسرانو څخه درخواست کوو چې ولس دپاره دغه واټر پلانټ زغر تر زره دا بحاله کړي عوام له ډېر سختو مشکلات سره مخامخ دی او دا خلک اوبه راوړي په ټینکیانو کې لیکن پلانټ جوړ شوی دی د دې افسران بالکل خاموشه دي چې دا پلانټ څله خالی دی په دې کې اوبه څله نشته او دا له کومې وجې څخه برمه خرابه ده یا لاین بنده یا څه مسله ده له حکومت بلوچستان څخه موږ دا خواست کوو چې دا زر تر زره بحاله کړي ګرانو کتونکو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کوئ فالو یې کوئ که چیرې زما غلط کړي چې ما دا ویډیو جوړه کړې هم ما له کمنټ راکړئ پر دې باندې نور مو وخت نه اخلم ښه ژوند مو غواړم په مخه شه